شاکر میډیا والا وایي چې پرون موږ سوال کړو جواب نه دی میلاو شوی. دا آدم علیه السلام د توبې الفاظ هغه دي کوم چې قرآن مجید ذکر کړي دي. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال دې دواړو وی ربنا ای رب زمون ظلمنا انفسنا مخبل ځان سره کوتاهي کړله وان لم تغفر لنا که ته موږ ته بخښنه ونه کړي وترحمنا په موږ باندې رحم ونه کړي لنکونن من الخاسرین خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه. نو قرآن مجید کې چې کوم ذکر دی فتلقى آدم من ربی کلمات، د کلمات نه مراد دغه کلمات مراد دي کوم چې سورة الاعراف کې ذکر دی. بعض خلک دلته یو روایت ذکر کوي المستدرک کې حاکم ذکر کړی دی چې هغه کلمات دا و چې آدم علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې دعا غوښته او بیا ورته الله تعالی وي تا ته څنګه پته ولګېده چې داسې یو شخصیت دی د هغه په وسیلې چې څوک دعا وغواړي دعا قبلیږي. هغه وفرمیل چې کله تازه پیدا کړم ما چې عرش برین ته وکتل یو ځای کې لیکلي لا اله الا الله بل طرف ته محمد رسول الله. نو زما خیال دا راغی چې دا یو عظیم شخصیت دی. دا روایت دا صرف ضعیف نه دی بلکې موضوعي اور منګړت روایت دی. د قرآن مجید سری آیاتو سرم ټکراو دی. الله تعالی فرمایي چې ما ځمکې اسمانونه پیدا کړي د څه دپاره؟ د پاره د دې چې دا خلک زما عبادت وکړي. او هغه روایت کې راځي لولا خلقتک لما خلقت الافلاک، ای پیغمبره که ما ته نه وی پیدا کړ ما به اسمانونه ځمکې نه وی پیدا کړ. او قرآن مجید کې الله وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانانو جنات د خپل عبادت دپاره پیدا کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقت هم د الله عبادت دپاره شو، د دین د خورولو دپاره شو. لہذا دا خبره کول چې د دنیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه پیدا ده او آدم علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیلې دعا غوښتل وه دا یو منګړت او موضوعي خبره ده. هغه خبره اخیستل پکار دي کوم چې په قرآن مجید کې موجود وي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې موجود وي. فضولیات او خرافات د دې نه ځان بچ ساتل پکار دي. والله تعالی اعلم بالصواب.